السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو غلطکلی به یو امید لرم چې تاسو ټول به روجوړه خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ نوښار کې یو بل ښایسته شاه زلمي خودکشي وکړله په څه وجه یې خودکشي وکړه په دې وجه باندې خودکشي وکړله چې څه ورځې مخکې ترې نه د 3 میاشتو ناوې ښځې مټي ته تښتېدلې وه دوستانو د هغه ناوې تعلق د سوات سره و دوستانو که چېرې موږ تاسو ته یادګیري وکړو موږ په دې باندې یو ویډیو سازه کړې وه چې په هغه ویډیو کې موږ د دې هلک پوره معلومات راښکاره کړي وو د دغه هلک نه ناوې ښځې مټي ته تښتېدلې وه د هلک ورپسې بیا ګولۍ شروع کړې وې د نشې ګولۍ به یې خوړلې خو دوستانو دغه هلک د دغه ناوې ښځې پسې دومره خفه و چې تېره ورځ یې د خپلې زندګۍ خاتمه وکړله یعنې خودکشي وکړه په کوم حالت کې خودکشي وکړله مور یې په چغو چغو باندې جاري د زوی ټول اصلیت یې راښکاره کړو دوستانو زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي دوستانو نوښار کې د ظلم انتها شوې ده 13 ورځ د 30 کالو ښایسته شاه زلمي خپلې زندګۍ خاتمه وکړه په څه وجه باندې وکړله ناوې ښځه یې کړې وه د واده 3 میاشتې شوې وې 3 میاشتې بعد چې دا څنګه ناوې ښځه مټي ته وتښتېده ناوې ښځه خپل پلار مور کره ناستې وه دوستانو چې کله د هلک خپلې ناوې ښځې پسې جرګه وکړه او هغه جرګه کې ناوې انکار وکړو دغه انکار په وجه باندې دغه هلک ګولۍ وخوړې او خودکشي وکړله دوستانو که چېرې موږ وګورو په دې دنیا کې د جنکو کمی نه و خو دغه هلک رښتیا مینه کړې وه خپله مینه یې غوښتله که دغه جینۍ بدرنګه وه که ښایسته وه د دغه هلک زړه ته پرېوتې وه دغه هلک ورسره مینه کوله دغه هلک مور ته ویلې چې زه واده کوم هرې دغه یوې سبه یې کوم خو چې کله وله مور د زړه خواهش پوره کړو دغه جینۍ سره وله واده وکړو دغه جینۍ ورسره ښه د خوشحالۍ 3 میاشتې تېرې کړې 3 میاشتې بعد ورسره دغه جینۍ بېوفایي وکړه د هغه بېوفایۍ په وجه باندې نن هغه هلک ټولو خواو ته لاړو دوستانو هلته کوئ خو په ښځو باندې اعتبار مه کوئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام